بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 176 دی او الدرس الثالث والاربعون 43 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله موږ تمرین حل کوو. په تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي، ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړئ، د عربي جملې راکړي په پښتو کې به ترجمه کوو. دویم سوال راکړی ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ، د پښتو جملې به راکړي، د دې نه به موږ عربي جوړو. نو اول چې کومې د عربی جملې راکړي موږ ته پښتو جوړو. نو هغه کې الطالبان ذهبا الى الميدان، الطالبان ذهبا، دو طالب علمان لاړل الى المیدان، میدان طرف ته. نو ګورئ دا ذهبا چې دا د فعل ماضي او تثنیه مذکر غایب صیغه ده. نو د دې کې هما ضمیر دی یا د الف چې د الف پکې ضمیر بارز متصل دی، نو دا د دې طالبان طرف ته راجع دی. نو الطالبان ذهبا، دو طالب علمان لاړل الى المیدان، میدان طرف ته. ولعبا، ګوره لعبا د فعل ماضي اوله صيغه ده، واحد مذکر غایب صيغه ده. لعبا معنی دا یو سړی لوبې وکړي، او لعبا چې الف ور سره ملو کې ندی معنی هغه دوانو لوبې وکړي. ولعبا هغه دوانو لوبې وکړي مع الزملاء، ملګرو سره. زمیل یو ملګری ته وایي او زملا ډیرو ملګرو ته وایي. نو ولعبا هغې دوانو لوبې وکړې مع الزملاء ملګرو سره. ثم بیا رجعا دا د فعل ماضي تثنیه مذکر غایب صیغه ده. ثم رجعا بیا هغه دوانه راواپس شو الی البیت، کور ته. بیا هغوی دوانه کور ته راواپس شو. و اکلام د فعل ماضي تثنیه مذکر غایب صیغه ده. و اکلا او هغې دوانو الطعام خوراک وکړو، او هغه دوانو خوراک وخوړو، یعنی خوراک یې وکړو. وناما، ګوره یو سړي دپاره راځي ناما، او دو دپاره راځي د میم سره به الف ولګې. نو ناما څنګه چې دا دی، نو دې معنا ده چې هغه دواړه اوده شو. انا و خالد، زه او خالد، انا و خالد، زه او خالد، ذهبنا دوانه لاړو، مونږ دوانه لاړو. ذهبنا دا اوس د تثنیه متکلم صیغه ده، تثنیه متکلم د فعل ماضي. انا و خالد ذهبنا، زه او خالد دوانه لاړو الى المسجد، جماعت ته. زه او خالد دوانه جماعت ته لاړو. وصلینا، اوس دا صلینا د فعل ماضي تثنیه متکلم ده. وصلینا او مونږه منځ کو العشاء د ماسخوتن. وصلینا العشاء او مونږ دوانو د ماسخوتن منځ کو. ثم رجعنا بیا مونږ دوانه را واپس شو الى البیت، کور ته. ثم رجعنا د فعل ماضي تثنیه متکلم ده. اين ذهبتما، دا ذهبتما چې دی اوس دا د تثنیه مذکر حاضر د دوه سړو دپاره راځي چې مخې ته دې ناست وي. ټیک شوه. نو یا ته مونږ دوه کسان یو، ستا مخې ته مونږ ولاړ یو یا مونږ ستا مخې ته ناست یو. ته زمونږ دوانو نه تپوس کوي اين ذهبتما، تاسو دوانه چرته لاړئ؟ یا خالد و محمود، زما خالد نوم دی، د محمود نوم دی. ای خالد او محمود تاسو دوانه چرته لاړئ؟ نو اوس مونږه دوانه جواب نه ورکو. بیا ته زمونږ دوانو نه تپوس کوي اين رجعتما، متى رجعتما و متى رجعتما، او تاسو دوانه کله را واپس شوئ، تاسو دوانه واپس کله راغلی؟ من المدرسه، د مدرسې نه. ٹھیک شو جی. نو رجعتما معنی تاسو دوانه را واپس شوئ، تاسو دوانه واپس راغلی، یا تاسو دوانه را واپس شوئ من المدرسه، د مدرسې نه. اوس ته زمونږ دوانو نه تپوس کې هل رأیتما، آیا تاسو دوانو ولیدو؟ ته زمونږ دوانو نه تپوس کې. یا زه تاسو دوو کسانو نه تپوس کوم هل رأیتما، تاسو دوانو ولیدو؟ شاهدن، شاهد. ٹھیک شو جی. هل رأیتما شاهدن، آیا تاسو دوانو شاهد ولیدو؟ نو دا زمونږ سره د عربی جملې راکړې وي، مونږ د هغې پښتو جوړه کړه. اوس یې راله د پښتو جملې راکړي، د دې نه به مونږ عربي جوړو. زما دوه ورونه دي، زما دپاره راځي لی معنی ده زما، او یو ورور ته اخون وی، او دوه ورونو ته اخوان وی، او د دوو نه زیاتو دپاره اخوتون راځي. زما دوه ورونه دي، لی اخوان، زما دوه ورونه دي. نن هغوی دوانه بازار ته تللی دي، یعنی زما هغه دوانه رونه بازار ته تللی دي. الیوم معنی ده نن دپاره راځي الیوم. ټیک شوه. الیوم نن. ذهبا هغوی دوانه
تلی الى السوق بازار ته. ذهبه دا د فعل ماضي تسنیه مذکر غایب صیغه ده. د تسنیه مذکر د دوو سړو دپاره خو چې غایب دي دلته موجود نه دي، نو هغه د کم کس چې وایي چې زما دوه ورونه دي او هغه دواړه اوس بازار ته تلي دي نو خو موجود نه دي، تلي دي غایب دي، نو هغې دپاره به موږ ذهبه د یو کس دپاره راځي ذهبه هغه یو سړی لاړو، او د دوو دپاره راځي د ذهبه دا با نه ده د با څخه صرف یو الف زیات کا، نو د دې معنی ده هغه دواړه تلي دي، هغه دواړه تلي دي. الیوم ذهبا نن هغه دواړه تلي دي الی السوق بازار ته. هغوی دواړو کتابونه او کاپیانې اخیستلي دي. دواړو دلته کې به دا واو ولیکو. هغوی دواړو کتابونه او کاپیانې اخیستلي دي. هما هغوی دواړو اشترایا، اشترا معنی ده یو کس چې یو کس اخیستی نو هغه لپاره اشترا استعمالیږي داسې اشترا دا یا بدلته کې داسې ټیک شوه. اشترا هغه یو سړي اخیستی دی، او چې کله دوه سړي نو بیا په دې را باندې دا پړي زبر ولګي او دلته کې دا بله یا چې ده په ده باندې الف په ورسه ولګي او زبر به پرې ولګي، نو اشتریا هغې دواړو اخیستلي دي. الکتبه کتابونه، کتب د کتاب جمع ده. والکراسات، کراسات د کراستون جمع ده. کراستون یوې کاپۍ ته وایي او کراسات زیاتو کاپیانو ته وایي. نو هغوی دواړو کتابونه او کاپیانې اخیستلي دي. ټیک شوه. ای خالد او شاهد، آیا تاسو دواړو سبق یاد کړی دی؟ یا خالد و شاهد، یا خالد و شاهد، تاسو دوه کسان یې، زه تاسو دواړو نه اوس تپوس کوم. دا وګورئ دا اشترایا چې دا دام د فعل ماضي د دوو مذکرو غایبو صیغه ده، او دا ذهبه چې دی دام د فعل ماضي د دوو مذکرو غایبو صیغه ده. اوس دا یا خالد و شاهد هل حفظتما، دا حفظتما چې دی دا د فعل ماضي صیغه ده خو د دوو حاضرو سړو دپاره موجود سړو دپاره راځي. ای خالد و شاهد هل حفظتما، آیا تاسو دواړو یاد کړی دی الدرس سبق، آیا تاسو دواړو سبق یاد کړی دی؟ نو هغې ورته وایي او جی موږ دواړو سبق یاد کړی دی. نعم نعم او جی حفظنا، حفظنا اوس دا د دوو کسانو د دوو متکلمو دپاره د متکلم صیغه ده، د تسنیه متکلم صیغه ده د فعل ماضي. حفظنا موږ دواړو یاد کړی دی الدرس سبق، او موږ دواړو هغه کاپۍ کې لیکلی دی. وکتبناه، کتبنا موږ دواړو لیکلی هو هغه یعنی هغه سبق فی الکراسة کاپۍ کې. ټیک شوه. او موږ دواړه په هغې پوه شو، موږ دواړه په هغې پوه شو. نو وفهمنا، فهمنا معنی ده موږ دواړه پوه شو هو په هغې یعنی په هغه سبق باندې. ټیک شو جي. نو دا موږ له د پښتو جملې راکړې وي، د دې موږ عربي جوړه کړه، او یو طرف ته د عربۍ جملې راکړې وي موږ ته پښتو جوړه کړه. نو دا زموږ سره د 43 نمبر درس تمرین ختم شو. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.